ماما شکر الحمدلله اسې مې شک شانتې دی بس اسې نه چې چېرته حجرې نه راغلي او هغه ټول ګپ شپ هملته ختم کړی مونږ به څه کوو یاره مونږ چېړه که نه ګوره مونږ چېړه که نه هغه ځای دې وچېړلو چې د چېړلو نه حجره خبره دې وکړه حجرې به پخوا وي اوس هم شته دی په کلیو کې حجرې شته دی ښه جي ښاریو کې ختمې شوې ښاریو کې ختمې شوې که نه ښاریو ته اوس حجره راله بیټک په نوم باندې مونږ بیټک ته کچه حجره وایو همداسې حجره چېرته ده نشته دلته چې بیټک کې کښېنې لنډ تنګ به چې څه دې په خوله راځي هغه به وې حجره کې به داسې ماحول و چې حجره کې به چا اوچته خبره د مشر په مخ کې د شوه کولې همداسې ده او نه به د مشر په مخ کې کېناستی شو جرأت به یې نه و او نه به دروازه کې د مشر د مخ کې ننوتی شو د تربیت ځای و که نه تربیت د زده کړې ځای و د پښتنو یو پهچان و که نه چې ته به لاړې او حجره کې به کېناستې یا به د بل ځای نه خلک راله او زموږ حجره کې به کېناستو نو پوه به شو چې پښتانه څنګه خلک دي کوم ډول خلک دي ځکه چې دا حجرې کې به تا ته هر یو رنګ ښکارېدو او هر یو کشر به د کټ لنګې ته کېناستو همیشه دپاره او بیا به چې ډېر محترم و لکه د مشرانو به عزت کولو هغوی به داسې په ځمکه هم ځان له څادر واچولو او د حیا عزت ته دغه له کېناستو چله چې مشر ته مونږ نور مخه ښکاره شو تمیز و یو ادب و یو سکنه به تاریخ شوه په انسان حجره کې او خبرې به پکې داسې پخې کېدې ښې به کېدې تربیت به و ستاسو درنې خبرې به درنې سپکې نه سیاسي سپورټ حالات حاضره دا خبرې هم پکې ډسکس کېدې نه نه دا نه او ښه خبرې او ښه اصول او ښه بیا د دې نه به خلکو یې زده کړه کوله خبر یعنې د ژوند کې د زده کړې درسګاه وه ژوند به څنګه تېرې دا به تا په حجره کې زده کول صرف د ناستې ځای نه و چې داسې بې ځای به لکه کشر ته ټوخې ورلو یا اب تک ته بچه که نه دا نو هغه به رو دا اب تک ته بچه دا انترشې ورته وایي که څه اب تک دګده شي نو هغه به داسې رو پاسېدو بار به یې ده وکړو بیا به راغو د مشر په مخ کې به دام نه کړو او یو په ټوخې و نو رو به بار ووتو اوس په حجره کې او بیټک کې کورونو کې فرق دی اوس یو بل د کمال خبره چې کوم ماما وه که نه د حجرې باندې کمال خبره که ستا خبره ګوره یو د کمال خبره وه د کمال نه اورېدلې وه کمال ګوره اکټر یم و کمال نه یو کمال نه مې اورېدلو چې یو کمال اوس رانه هېر دی نو کېدای شي بس هغه دا چې دغه حجره به ټول کلي به شریکه وه یو کندی به و د هغې ټول به دا بیا به دغه میلمه چې کوم راتلو نو ګوره به څومره دروند میلمه و چې د ټول د دغې یو محلې یا د دې کلي میلمه به و دا به پکې نه وه که نه چېرې دا ماما دې کر راغلی دی زما میلمه دی نه زما نه دی چې رابلو بس دا هغه چې کوم چا را به راغلی و چې به راتلو ده به روټۍ هم خوړلې وه خو بل وره بله درته ویم هسې نه ته پته به نه شي چا به چای رازغلولې چا به ډوډۍ رازغلوله چا به خواږه رازغلول چا به د کیر رازغلولو میلمه به یې لیدلی و که نه نو میلمه به هر چا به د خپل هغه مینې زار کولو او دا به یې نه ویلې دا به یې وي چې دا زما میلمه دی او چې لکه بس پرېږده مړه یو کس به دعوه نه کوله نو هغه میلمه ته به دومره توام پروت و چې هغه به یو بل ته کته داسې نو د ټولو به یې شکریا ادا کوله چې مهرباني قدر به یې کېدو او اوس هم وګوره که خوشحالي که مړی دی په اتفاقي کلو کې په کلو کې تر 3 ورځو پورې ډوډۍ راځي د غریب د کور نه راځي چا ساګ پخ کړی چا لوګان پخ کړی چا چرګ پخ کړی چا وریجې پخ کړی دا را روان یو دا را روان چې میلمه راشي بیټک ته به بله ورځ ما تا ته وویل که نه چې میلمانه راغله ټک 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 چې وروتم نه 7 کسانو مل په خیر بیټک کې مې کېنول مې څنګه چل دی کاوه ښه ده وینه کاوه به ډوډۍ نه نو ته سوچ کوه هلکه په خپله غواړې که نه نو هلته بیا زما بنیاد وکړو لکه همسایه ته خو پته نه وه که نه چې څوک راغلي میلمانه هغه به ټول کلي ته پته لګېده چې میلمه راغلی دی